باب إثبات عذاب القبر الفصل الأول. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. براء او عازب لوندي سره شلی کړي دي هو و ابوه صحابیان. براء صاحب او دي پلار ابا جان سو د دواړه صحابیانو سید زکه توضیحات وک. د براء بن عازب سے د پیغمبر علیه السلام د حدیث روایت کوي، فرمایي المسلم اذا سئل في القبر، مسلمان سړی نه کله قبر کې تپوس وشي، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، نو دا سړی ډایرکټ په جواب کې لا اله الا الله محمد رسول الله وته یي. که د پیغمبر اسلام متعلق تپوس وشي به د اسلام رسول دین متعلق تپوس وشي به اسلام مو سیدا هم دین متعلق الله تعالی فرمایلی دی فذلک قوله، اندا خو ماغه خبر دی نه دی الله قول نه خواندغه مطلب ده سيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا، الله تعالی ثابت قدم پتی کوي هغه کسان چې ایماندار دي. الله تعالی ثابت قدمي ورنصیب کوي مسلمانانو ته بالقول ثابت، په د قول ثابت سره لا اله الا الله محمد رسول الله ته قول ثابت یل شي، دې سره سړی د ثابت قدمي نصیبېږي په الحیات الدنیا. دنیا کې هم سړی مضبوط الایمان وي کنه، شرک کې دا نه وي اخوا دې غشپېتو خدایانو ته سار نه ټیټوي، خدای بس ما ته توحید کوي. وفي الاخرة آخرت کې به دې خدای خبره کوي. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يورد کې داسې قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. دا چې کوم آیت دی نزلت في عذاب القبر، دا عذاب قبر متعلق راغلی دی. يقال له، کله چې د قبر کې سړی نه تپوس شي من ربک، پروردګار دې څوک چا ساتلی دی دنیا کې، فیقول ربي الله، پروردګار ساتونکی مې خدای تعالی و. که بل چو سره چوک اوسېدلی مغی زم ته ساتونکی شمرلی زما هونې پلانکي و ټول عمر باندې پام وساتلو، ظاهره د بیا مغه نه ماخلي. ونبي محمد، نو پیغمبر مې چې د محمد ده د نبی وای نبی دی کې صرف یا لګل شي د نبی سکالو دی مو نبی پر ابي ژبه کې بیا دوی یا لیکي وی یا لوندې بزول ته وړه ټکیا شي سیدا نبی وګورئ متفق علیه. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ارض کې خو قال رسول الله ترجمه بځکه نه کوز دی باندې بس پوه شو ټول. ان العبد اذا وضع في قبره، کله سړی قبر کې کیدول شي وتولى عنه اصحابه، او د ملګریو نه پتلو شي کنه لوړه خو بس روانېدو ته شي یا روانېدو حالت ته نږدې یا روان وي ځناور کې، بس قبر کې کله سړی د دفن شي څوک د لاغونې لوړې مازي څوک د نوسې څوک د وګونې کې څوک د روان شي. انه ليسمع قرع نعالهم، د قبر کې کوم سړی د دادې دغو کسونو د خپل ټاکو ووري. انه ليسمع قرع نعالهم، د کېړه ولا کومه ټاکو د آهټ پوکي آهټ تل شي دا د ووري. الله تعالی ورکی روح ولکم تعلق تکنه بدن سره قائم کوي. نو ډېر ټیم د سینې وي شو اتا هم ملکان صدوی پرشتي و ترشي منکرون و نکیرون و تل شي. منکر نکیر معنا نه پیژندون کی، منکر چوتل شي نه پیژندون کی سړی تل شي، نکیره نه پیژندون کی تل شي. نه دا به د صدوی پرشتي درو شي دی بژوند کې لیدل نه نه سره تعلق پوتې شي، سړی چې سره پوتې شي هغه ته ملګری نه شي، مانوس نه وتل شي، دا منکر نکیر مصاحب نه وته نشیل. فیقعدانه، دا دوړه به دا کاسره پوڅې کی بي نه. فیقولان، دا دوړه ونه تاسو کی ما كنت تقول في هذا الرجل، تا دې دغه سړي په باره کې چیلو دنیا کې له محمد نه پیغمبر سم ته به اشاره وي دو خبر نه ښه شته پیغمبر سم په باره کې چیل دنیا کې دي. فاما المؤمن فيقول مسلمان سره خبي اشهد انه عبد الله ورسوله، زدا خدي الله بنده ودي خدي رسوله. فيقال له تلش انظر الى مقعدك من النار، د جهنم ځای ته دی وګوره کچېر مسلمان سنه ته بدلتوي خو خدای در باندې مهرباني وکړه قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه، خدای پاک د دې بداله کې جنت ولا ځای درکړو سیدا. فيراهما جميعا، د دوړ زینب وګوري. واما المنافق والكافر، منافق او کافر سره چې کله فيقال له غتویل شي ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول غبس لا ادري ما تفتنش كنت اقول ما يقول الناس، خلق بسيلو ما خبره بما قال سيدا. فيقال دي تل شي لا دريت لا تل خدای د سره شد درزدا ما کې سره خدای په شي پوي ما کا ويضرب، دا سړی به ډبولې شي